ودلالة الإنسان على الحيوان فقط. أرستا ودلالة اللفظ لما دخلت ذلك المعنى فيه تضمن كدلالة الإنسان على الحيوان فقط وعلى الناطق فقط. ودلالة اللفظ بتوسط الوضع لما خرج ذلك المعنى عنه التزام كدلالة الإنسان على قابل العلم وسنة الكتابة. غرض ما تنسي پدې عبارت کې تقسیم د دلالت اللفظ دی، تقسیم د دلالت لفظي وضعي دی، اقسام ثلاثه ته چې مطابقي او تضمني او التزامي دي. غرض د ماتن صاحب د دې عبارت نه سره په فصل فی الالفاظ کې تقسیم د دلالت لفظي وضعي اقسام ثلاثه چې مطابقي او تضمني او التزامي دي. په دې تقسیم باندې څوک اعتراض کوي، دغه اعتراض جواب شارح سے په شرح کې کیا. اعتراض په ماتن دی. اعتراض دار دی ماتن صرف چې په متن کې بحث د الفاظ او دلالت شروع کړی دا اشتغال بما لا یونا او ترک ما یونا کړی او اشتغال بما لا یونا او ترک ما یونا لایق نه د شان د عقلا سره فضلا عن الفضلاء. دا خبرې په میر کې تیری شي دی او دا اولی اشتغال بما لا یونا دی ځکه مقصود په هر علم کې احوال د موضوع د علمي موضوع د علم منطق کاسب مکتسب دی یا معرف او حجت دی. معرف ته موصل تصوری وي، حجت ته موصل تصدیقی وي. او دا معرف او حجت دا خو معنی دي. ولی معنی دي؟ غرض د موصل تصوری نه ایصال الى تصور المجهول له او ایصال الى تصور المجهول کېږي په معنا د معرف سره نه په لفظ د معرف سره. موضوع د منطق معرف دی کنه، معرف تعریف ته وي او دا تعریف حد څلور قسمه دی، حد تام، حد ناقص او رسمي تام. او مقصود د معرف نه ایصال له تصور د مجهول ته او ایصال چې تصور د مجهول ته کېږي نو دا په معنا د معرف سره کېږي، په لفظ سره نه کېږي. که چې تا ته تصور د انسان مجهولي نو ته تعریف په حیوان ناطق سره وکړي. دا حیوان جنس ته او ناطق فصل له په دې سره ایصال کېږي تصور د انسان، تصور د انسان حاصل. خدا ایصال چې تصور د انسان ته کېږي دا په معنا د حیوان د ناطق سره کېږي، په لفظ سره خو نه کېږي. نو معنا مقصود په موصل تصوری کې ایصال الى تصور المجهول کېږي په معنا د معرف سره نه په لفظ سره. دارنګه موضوع د منطق موصل تصدیقی دی، هغه حجت دی او مقصود په هغې کې سره ایصال الى تصور المجهول الى تصدیق بالمجهول، ایصال الى التصدیق المجهول. لکه العالم حدیثن د مدعا په دې دلیل وایي د تصدیق په دې مدعا حاصلای. دلیل به په وایي دلیل ته حجت وایي، موصل تصدیقي ورته وایي لأنه متغیر وكل متغیر حادث. د دې نه بس تا اذعان راشي په العالم حادثن په مدعا. د دغه اذعان او تصدیق چې حاصلېږي دا په معنا د حجت سره، په لفظ د حجت سره نه. نو مقصود د منطقیانو معنی دي، معنا د معرف او معنا د حجت. ځکه ایصالین دي، ایصال کېږي په معنا سره. نو بحث د لفظ چې تقسیم د لفظ کوي مفرد مرکب، او بحث د دلالت چې د دلالت تقسیم کوي اقسام سته. دا اشتغال بما لا یونا او ترک ما یونا دی. سوال خپوه شوي جواب
ولکه منم جواب تسلیمي دی چې مقصود په منطق کې موصل تصوری او تصدیقي دی دا منم چې ایصال کېږي په معنا سره بالذات ایصال الى تصور المجهول کېږي په معنا د معرف سره ایصال الى التصدیق بالمجهول کېږي په معنا د حجت سره دا منم لیکن خبره دا ده چې دا معنی چې دي دا سورې قائمه بالنفس دي په دې کې تعدیت په واسطه د الفاظ سره دي معنی چې دي معنا د معرف او معنا د حجت دا سورې قائمه بالاذهان دي د یو ذهن نه چې بل ذهن ته رسي دا په واسطه د الفاظ سره دا معنا د معرف خوار کرکوس ته نه معلومه کړه او معنا د حجت خوار چاته نه معلومه دا خو اذهان عالیه او تمالی دا معنی سورې قائمه باذهان الاذکیاء دي بل ته چې د دې تعدیت کېږي او بل ته خولې کېږي نو په واسطه د تعلیم او تعلم سره تعلیم د طرفه د استاد نه او تعلم د طرفه د طالب نه په واسطه د تفهیم او تفاهم سره تفهیم د طرفه د استاد نه او تفاهم د طرفه د طالب نه دغه معنا د معرف او معنا د حجت دا موصله ده لكن دا سورې قائمه بالاذهان دي او په سورې قائمه بالاذهانو کې چې د یو ذهن د بل ته نقل کېږي بنفسه نه نشي نقل کېږي دې کې تعلیم او تعلم پکار دی تفهیم او تفاهم پکار دی او تعلیم او تعلم د معنی او تفهیم او تفاهم د معنی دا موقوف لري په الفاظ باندې او په الفاظ کې په الفاظ د الله باندې دا بحث لفظ د دلالت دا موقوف علیه د مقصود شو او موقوف علیه د مقصود په حکم د مقصود کې یا مقدم په مقصود باندې نو ځکه ماتن چې په متن کې بحث د الفاظ او د دلالت راوړ تقسیم د لفظ مفرد مرکب ته وکړو او په ضمن د دې کې دلالت دی نو د دلالت تعریف او تقسیم ځکه وکړو چې دا موقوف علیه د مقصود دی اشورو په موقوف علیه د مقصود کې خو اشتغال بما لا یعنی کنه خو اشتغال بما یعنی بس جواب یو فصل فی الالفاظ دا اشاره اعتراض تا نو اعتراض نه دی ښکارا کړی خو جواب یې ولا وکړو اعتراض ماله ته ووایي ولما کان نظر المنطقي هر کله چې نظر د منطقي یعنی بحث د منطقیانو نظر په معنا د بحث دی فی الالفاظ په الفاظو کې خدا بحث په الفاظو نفسه کې نه دی من حيث انها تدل على المعاني نظر د منطقي په الفاظو کې په دې حیثیت سره دی چې دا دلالت کوي په معنی باندې دې بحث د الفاظو نه کوي خو من حیثیت نه کوي په دې حیثیت سره کوي چې دا دلالت کوي په معنی باندې نو اصلي مقصود معنا ده خو ایصال د معنا د یو ذهن نه بل ذهن ته موقوفه ده په دلالت د لفظ باندې نو لفظ وسیله د حصول د معنا ده او موقوف علیه د حصول د معنا ده اشورو په موقوف علیه د مقصود کې اشتغال بما لا یعنی جواب خو یو اوس یو سائل ته بل سوال کوي چې ماتن په متن کې بحث د الفاظو کوي خو احوال د الفاظو بیانوي احکام د الفاظو بیانوي یو حکم د لفظ خو بیان کا چې الفاظ دلالت کوي په معنا باندې د الفاظو د لپاره خو ډېر احوال احکام دي د یو حکم بیان کا چې دلالت علی المعنا دی خو نور احکام خو نه دي بیان کړي په کار داره چې د لفظ هغه نور احکام هم بیان کړی یو حکم بیانوي یا نورې پرېږدي یو حکم د احکامو د لفظ نه دلالت علی المعنا دی چې الفاظ دلالت کوي په معنا خو د دې الفاظو خو نور احکام هم شته که نه
نو هغه احکام د ولې پرېښي دي کارو چې هغه احکام د لفظ او هغه احوال د لفظ هم بیان کړی هغه څه دي هلکه هغه دا دي چې ماهیت په درې قسمه دی نو دا لفظ هم یو ماهیت دی او ماهیت په درې قسمه دی یو ماهیت موجوده دی او بل ماهیت معدومه دی په ماهیت معدومه کې بیا دوه قسمه دی یو ماهیت معدومه ممتنعه دی او بل ماهیت معدومه ممکن الوجود دی نو په کار دا چې دا احوال ذمواري واغسته احوال د لفظ بیانوي احکام د لفظ یو د احوالو د لفظ نه دلالت علی المعنی دی هغه بیان نور احوال د لفظ پرېښود نو په کار دا چې هغه نور احوال د لفظ هم بیان کړي څنګه چې دا لفظ ممکن دی که ممتنع دی او په ممکن کې ممکنات بیا دوه قسمه دي ممکن موجوده دی که ممکن معدومه دی نو دغه حیثیت دی هم بیان کړه بل دا بیان به هم کړی چې دا لفظ څنګه پیدا کېږي هلکه وجود د لفظ په څه سره راځي وجود د لفظ په صوت سره راځي چې صوت اواز ته وباسي نو د اواز د لفظ نه په څه طریقه باندې وځي هغه طریقه یې خو نه دی بیان کړې دا ټول احوال د لفظ د خو ذمواري واغسته چې زه به احوال د لفظ بیانوم نو په کار به چې استفاده احوال د لفظ کړی احوال د لفظ ټول بیان کړی په دې کې امکان خولی دی امتناع یې پکې خولی دی په امکان کې پکې بیا وجود خولی دی بیا طریقه د حدوث د لفظ چې لفظ په څه پیدا کېږي د پیدا کېدو به یې څه طریقه وي دا خو نه دي بیان کړي ته ورته ووایه چې د منطقي کوم غرض و حق غرض یې بیان کړ دی هغه نور غرض د منطقیانو نه دی هغه غرض د علماو د حکمت دی د منطقي غرض پکې صرف دق عمره دی په لفظ چې دا لفظ دلالت کوي په معنا باندې نه هغه دلالت د مقصود هغه وخو اوس دا خبره چې دا لفظ موجود دی که معدوم دی په موجود کې موجود یعنی دا لفظ ممکن دی که ممتنع دی په ممکن کې موجود دی که معدوم دی او بیا که موجود دی نو موجود جوهری دی که موجود عارضی دی جوهر دی که عارض دی نو په دغه حیثیت سره ته بحث د پرېښی دی ولې ځکه چې دا د مقصود نه دی دا مقصود د علماو د حکمت دی هغه په حکمت کې علما د حکمت ښیي او هلته ورپسې لاړ شه په دغه حیثیت سره د مقصود نه دی د مقصود په حیثیت د دلالت سره دی او دلالت یې پکې وکړو چې لفظ دال په معنا باندې اوس درته زه ښیم چې په حکمت کې هم د الفاظو نه بحث کېږي حکمت والا چې بحث کوي د الفاظو نه په څه حیثیت کوي د هغو حیثیت بدل دی هغو بحث کوي د ماهیت نه ټول چې شروع پرې وکړي هغو بحث کوي د درې قسمه ماهیت نه ماهیت تقسیمي درې اقسامو ته چې هر ماهیت د ماهیاتو نه په درې قسمه دی یو ته وایي ممکن دویم ته وایي ممتنع او دریم ته وایي واجب دا تقسیم داسې کوي چې هر ماهیت د ماهیاتو نه به خالي نه یا به ذلیل وجودي یا به ذلیل عدمي یا به دواړه طرفه په ده کې مساوي وي که ضرورت یو ماهیت ذلیل وجودو وجود ضروري و د هغه عدم به بیا محالي هغې ته ماهیت د واجب وایي لکه ذات الله تعالی شو دا ذلیل وجود دی نفس ذات تقاضا د وجود کوي او عدم محال دی
دې ماهیت ته چې ضروري وجودي او ممتنع العدم دې ته واجب وي کالله تعالی. یا بدسي چې دا بل جانب به ضروري چې عدم دی ضروري العدم به هغه بیا ممتنع الوجودي هغې ته محال وي که شریک الباری تعالی. اجتماع النقیضین ارتفاع النقیضین دا ټول محالات چې دا ضروري العدم دي نو ممتنع الوجود دي دې ته ممتنع وي. یا په دې کې دا دواړه طرفونه چې طرف د وجود او د عدم دی دواړه مساوي وي یو به په بل راجح نه وي نه به وجود ضروري او نه به عدم ضروري. که موجود شي نو موجود دي شي او که معدوم شي نو معدوم دي شي. نفس ذات نه تقاضا د وجود کوي نه د عدم کوي دکې دا دواړه مستوي دي برابر دي دې ته ممکن وي. دا ممکنات ټول واخل انسان ماهیت ممکنه ده فرس ماهیت ممکنه ده اسمان ماهیت ممکنه ده ځمکه ماهیت ممکنه ده. دغه ماهیت ممکنات چې نفس ذات تقاضا د وجود هم نه کوي او د عدم هم نه کوي نو دکې وجود عدم برابر وي نو دکې بیا ضروري وي د علت ته چې دی موجودي دي نو په وخت د وجود کې به علت ته محتاج دی. ولې لکه د وجود او عدم برابر دی او اصل په ممکناتو کې عدم دی نو چې دی په عدم نه پاتې کېږي وجود ته راځي نو دا ترجیح د وجود د په عدم باندې بلا مرجح ناروا ده. نو ضرور بالضرور د انسان وجود او عدم برابر دی او چې دی په عدم نه پاتې کېږي وجود ته راځي دا ترجیح د وجود د په عدم باندې بلا مرجح نه مرجح به علتي چې هغه الله تعالی دی. الله به دې ممکن ته وایي چې ممکن ستا وجود عدم برابر خو زه دا وجود په تا کې خوښوم چې اظهار د ربوبیت وشي نو دله به وجود ورکړي نو دا به ترجیح د وجود شي په عدم باندې محل مرجح به دا علت شي دې ته ممکن وي. دا ممکن چې دی بیا په دوه قسمه دی. یو ممکن موجود دی چې هغې ته ممکن واقعه وي او بل ممکن غیر موجود دی. ممکن دې ته وایي چې د فرض د وجود د ده نه محال نه راځي په نظر سره ذات دا ممکن چې په دې حیثیت سره والی چې نفس د وجود نه محال نه راځي په نظر سره ذات دا بیا په دوه قسمه دی. یو ممکن موجود او بل ممکن معدوم. ځکه په ممکناتو کې دا نه ده ضروري چېرته ممکن نه دی واقع او موجود دي هغه وجود دی واقع شي. ډېر ممکنات چې ممکن دي او لا تر اوسه متحقق الوجود نه دي څنګه لکه تحتیة السما. تحتیة السما ممکن دی که نه که اسمان لاندې شي نو څه محال پې نه راځي د خدای په خدای کې هېڅ فرق نه راځي لیکن لا تر اوسه نه دی واقع شي. فوقیت پکې دی او تحتیت پکې نه دی موجود. دې ته ممکن الوجود غیر الموجود وایي. بل داسې ممکنات دي چې ممکن الوجود ومي او موجود ومي. دا کوم ممکن چې ممکن الوجود او موجود دی دا بیا دوی تقسیموي دو قسمو ته جوهر او عرض. دا جوهر عرض چې دا اقسام د ماهیت ممکنه دي په دې کې وجه د حصر دا وي چې دغه ماهیت چې ممکن الوجود دی ممکن الوجود خو کله کله موجودیږي که نو کله چې دی موجودیږي په خارج کې نو خاري به نه یا به محتاج وي موضوع ته یا به محتاج نه وي موضوع ته. که ممکن الوجود و موجودېده په خپل وجود کې محتاج قیام بالموضوع ته نه و نو دې ته جوهر وایي. که په خپل وجود خارجي کې محتاج و موضوع و محل ته قیام بالمحل ته نو دې ته عرض وایي. د جوهر تعریف داسې کوي ماهیة ممکنة لو وجدت في الخارج لكان لا في موضوع
تحقیق ما یو کړی او عرب ځکه ماهیت ممکنه لوجدت فی الخارج لکان فی موضوعنا دا ماهیت ممکنه موجوده دا دو قسمه شو یو جوهر شو بل عرض شو جوهر بیا دی تقسیمی جواهر خمسو تا حیولا او صورت او جسم او نفس او عقل پینځه شو او عرض په ماهیات موجوده او کې تقسیمی نه اقسام دا تقسیم چې څوک کوي کنه ماهیت اول تقسیم کی واجب و ممکن و ممتنع او بیا ممکن تقسیم کی موجود و غیر موجود تا او ممکن موجود بیا تقسیم جوهر و عرض تا دا مفحوظ تا منطقیانو نه دیخوا دی دا الفاظنا بحث په حیثیت د دلالت سره کوي دا د مدوی مقصود بالنظر والبحث دی دقه بحث راوړ هر چې د بحث لفظ نه په دې حیثیت سره چې دا لفظ ممکن دی که ممتنع دی که واجب دی او په ممکن کې بیا موجود دی که معدوم دی او په موجود کې بیا جوهر دی که عرض دی نو دا د منطقیانو مفحوظ نه دی غرض د دې سره نشته چې غرض یې نشته نو د دې چې کوم غرض نه بیانې دا غرض د علماء د حکمت دی په حکمت کې بیان شوی دی که نه لا شه حکمت ووایه منطقیان چې بعض د الفاظو نه کوي نو په دې غرض سره نه کوي خپل غرض سره کوي خپل غرض دلالت علی المعنی دی او دغه حکم بیان کو لگا کافی دی بس جواز وکړو ولما كان نظر المنطقي في الألفاظ من حيث أنها تدل على المعاني بعض منطقي او غرض منطقي په الفاظو کې په دې حیثیت سره دی چې دې دلالت کوي په معنا باندې او په دې حیثیت سره نه بحث تام ته نه کوي بحث تام د الفاظو نه چې کوي په حیثیت د وجوب او د امکان د امتناع سره نه د لفظ په ممکناتو کې اخلي په ممکناتو کې د ممکنات موجوده نه اخلي په ممکنات موجوده کې د قبلي د عرض نه وي نو کما په نسبت باندې الفاظ عرض دي دا وجه تلاشا عرض دي او دا خبرم کوي چې لفظ به څنګه پیدا کیږي نو طریقه د حدوث د لفظ هم ښيي لا پیدا کیږي په صوت سره به تاسو ښه نو منطقيان چې بحث کوي منظور النظر د دې دلالت علی المعنى دی هغه بیان او دا خو په دې بل حیثیت سره خو د بحث علما د حکمت کې ال تلاش لا من حيث نه لدی حیثیتنا بحث نه کوي د الفاظ په دې حیثیت سره چې انها موجوده چې د الفاظ موجود دي او معدومه که معدوم دي دا موجود او معدوم وأراض أو جواهر چې د الفاظ اراضي او که جواهر دي او انها كيف تحدث یا د الفاظ به څنګه پیدا کیږي الى غیر ذلك یا غیر د دې نه چې پیدا کیږي ته پیدا کوته طریقه یو کلانا او بل کلانا فکر یو فکر سره پیدا کی یا غیر د دې نه نور احکام مشتد الفاظ چې دا عرض او پارس کې کوم قسم د عرض دی پارس کې دا کم غیر کاروزات دي ښه الفاظ کم غیر کاروزات نو دغه طریقې چې د تخیه حکمت خیال تلاش نو وجبت تعرض اوس د تول لګونی پکې وخیم ما خو چې الفاظ د قبیله د ماهیت ممکنه نه دي که د ماهیت ممتنعه نه دي که د ماهیت واجبه نه دي د الفاظ واجبات ممتنعات نه دي لري ممکنات په ممکن کې ممکن موجود دی که ممکن معدوم دی الفاظ ممکن موجود دی الکه په موجود کې جوهر دی که عرض دی په ممکن موجود کې جوهر نه دی ولی جوهر هغه ماهیت موجوده ته وایي چې په خپل وجود خارجي کې محتاج قیام بالمحل ته نه او الفاظ چې دي
دا چې په خارج کې موجودېږي نو محتاج د قیام بالمحل ته، ځکه الفاظ تلفظات دي، تلفظ عرض دی، د ژبې نه پیدا کېږي او په ژبه پورې قایم دي. په دې خبره پوه شي نو عرض دی. او په عرض کې کوم قسم دی؟ په عرض کې کم غیر کاروزات دی. کم څه ته وایي؟ کم هغه شي ته وایي کم عرض يقبل القسمة لذاته، یو عرض دی چې قبلې تقسیم په اعتبار د ذات سره. دا لفظ چې دی دا یو عرض دی چې قبلې تقسیم په اعتبار د ذات خپل سره، ذات تقاضا تقسیم کوي. ولې؟ ځکه لفظ محتاج دی، لفظ دا عرض دی او په عرض کې کم دی. او کم څه ته وایي؟ يقبل القسمة لذاته. دا لفظ په اعتبار د ذات خپل سره تقسیم قبلې. ولې؟ ځکه لفظ په اعتبار د ذات سره تقسیمیږي مفرد او مرکب. یو مفرد دی او بل مرکب دی. نو کم خو ځکه شو چې کم دی ته وایي عرض يقبل القسمة لذاته. خو کم بیا په دوه قسمه دی، یو متصل او بل منفصل دی. کم متصل دی ته وایي چې په اجزاء کې حد مشترکی، او کم منفصل دی ته وایي چې په اجزاء کې حد مشترک نه. نو کم منفصل چې دا منحصر دی په عدد کې، د عدد په اجزاء کې حد مشترک نشته. لکه 1900 والا د دې 1900 په منځ کې داسې حد مشترک نشته چې مبدا د یو منتها ده بری. داسې یو عدد نشته چې هغه منتها د 1900 او مبدا د 100. د دې ته کم متصل وي، منفصل وي چې په اجزاو کې حد مشترک، او چې نه پکې نه ته منفصل وي. د منفصل مثال د عدد دی. نو الفاظ راځي په کمې متصله کې، ځکه د الفاظو په منځ کې حد مشترک وي. لکه دوه جملې وي او د هغه جملو په منځ کې جملې د قبیلې د الفاظ نه وي، یو لفظ وي چې هغه منتها د یو او مبدا د بلې داسې حد مشترک شته. لکه ته ووایې چې زید قائم، زید قائم، زید ولاړ دی، وامر لیس بقائم. دا قیام د زید د امر په منځ کې حد مشترک دی. دا زید قائم یوه جمله ده او امر لیس بقائم بله جمله ده، او د دې دوه جملو په منځ کې حد مشترک چې دی دا قیام دی. یا د الفاظو په منځ کې حد مشترک شته نو کله متصل شو. او په متصل کې متصل بیا دوه قسمه دی، یو کاروزات دی او بل غیر کاروزات دی. کاروزات دي ته چې اجزا جمع کېږي په وجود کې، لکه خط شو، سطح شو، جسم تعلیمي شو. د خط جوړ دی د نقاطو نه، لیکن دا نقاط په وجود کې جمع کېږي. سطح جوړه د خطوطو نه، خطوط په وجود کې جمع کېږي. جسم تعلیمي جوړ دی د سطوحو نه، سطوح په وجود کې جمع کېږي. چې نه جمع کېږي په وجود کې دا به کوم چې هر جز سابقه پیدا وي نو جز لاحقه نه، چې جز لاحقه راځي نو جز سابقه وکېږي. دغې ته بیا غیر کاروزات وایي. لکه زمانه شو، یوم شو، دا یوم د وړو وړو اجزاو نه جوړ دی، آنات دي. خو هر آن د آناتو سابقه او د یوم نه چې پیدا شي نو دویم آن نه، چې دویم آن راځي نو اول وکړي. نو بیا چې دویم آن راشي نو دریم نه، چې دریم راشي نو دویم وکړي. داسې پسې ځه نو ورځ چې آخري حد ته رسي نو آخر چې کوم آن پیدا کېږي پر یوم هغه ماښام ته نږدې نو اول آن نه، او چې هغه آخر آن پیدا شي دا اول ورک شي
نو ټوله ورځ چې د څومره اجزا او لعناتو نه جوړ ده نو هغه ټول څوک شي اجزا نه جمع کېږي په وجود کې نو دې ته کم متصل غیر کاروزات وایي دقه چې د الفاظ کې دي کم متصل او غیر کاروزات دي کم متصل ولې دی ځکه په اجزاو د الفاظو کې حد مشترک راځي او غیر کاروزات ځکه چې د الفاظ په وجود کې جمع کېږي نه په هر لفظ باندې د جملې نه چې سړی تلفظ کوي د دې کې حروف دي په هر حرف چې تلفظ کوي نو دویم نه چې دویم راځي نو اول په تلفظ کې روکي دقه چې دا ټول اخري سر ته رسي نو ټول اجزای جاوزه ده فتلاشا شي یا په هرې کلمې باندې د کلماتو نه چې ته تلفظ کوي نو دویمه کلمه دي او چې دویمې باندې تلفظ کوي نو اوله روکي بیا په دویمې چې تلفظ کوي نو دریمه نه چې په دریمې تلفظ کوي نو دویمه روکي وهكذا نو اجزا د لفظ نه جمع کېږي په وجود کې نو کم غیر کاروزات شو متصل کم متصل غیر کاروزات په دې حیثیت سره ته بحث علما د حکمت کوي منطقیانو ذکر نه دي صرف بحث په حیثیت دلالت کوي بیا دا خبره چې د الفاظ څنګه پیدا کېږي د دې حاشیه ورته لیکلي دي دا پیدا کېږي په کرعی او په کلعی سره کرع او کلع څه ته وایي لکه لفظ پیدا کېږي په صوت سره لفظ ځان څه شی نه دی هغه تلفظات دي هغه صوت دی لفظ په صوت سره پیدا کېږي اکته چې کوم دی لیکلی شي هغه په حروف سره دی خو خارج ته چې راځي لفظ نو په صوت سره راځي دا صوت چې پیدا کېږي یا د کرعنا یا د کلعنا کرع څه ته وایي کرع امساس عنیف ته وایي یو شی د بل شي سره ټکراو وکړي خو دا یو په بل کې ننوځي نه د دې ته کرع وایي چې یو په د بل سره ټکراو وکړي دا یو په بل کې ننوځي نو دې ته کلع وایي لکه ګوره خیم ده یو سړی چې پلک راواچي او ګټې لی راواچي د پلک اوسپنه ده او ګټه خو ګټه ده نو دا ګټه سره مقاومه کوي ځان ماتېدو ته نه پرېږدي او دا پلک چې زه دې ماتوم دکه ځای کې د مقاومې نه اواز پیدا کېږي صوت مقاومه د مکرو د کارې سره مقابله د مکرو د کارې سره دا مکرو او کارې صيغه د اسم فاعل ده او مکرو صيغه د اسم مفعول ده دا مکرو لګي د کارې سره مقابله کوي یا مقابله د مکرو د کارې سره دا مکرو کارې په سخت شي کې راځي صوت پیدا کېږي د مقاومې د مکرو نه د کارې سره یا د مقاومې د مکرو نه د کارې سره خو دا مقاومه د مکرو د کارې سره دا په سخت شي کې چې ننوتو ته ننوځي پکې نه لکه یو سړی د پلک راواخلي او دې ګټې له راچي چې دا ګټه ماته کړه نو دا پلک چې دی دا کالع دی او دا ګټه چې ده دا مکلو ده نو دا مکلو ګټه د دې کالع سره د دې پلک سره مقاومه کوي ځان ماتېدو ته نه پرېږدي نو لکه چې یو ځل به راواچي ډز کوي که نه کوي بل ځل به راواچي ډز چې بل ځل په ډېر ښه اواز سره ګونګیار سره راواچي نو کپ ماته شي لکه نه صوت پیدا کېږي که نه دا ډز د څه نه پیدا دی د مقاومې د مکلو نه د کارې سره دا مکرو کارې په سخت شي کې راځي دا پلک چې ته راچې دی ګټې ته دا پلک کارې دی کارې ماتونکي ته وایي ماتی او دا مکرو ګټه د مات کړی شی دی دا مکرو د کارې سره مقاومه کوي ځان ماتېدو ته نه پرېږدي نو د دقې نه مقاومې نه اواز جوړي
صوت جوړېږي او دغه صوت لفظ دی، صوت دال علی اللفظ دی. نو که دا مقاومه د کارې د مکرو د کارې سره مقاومه شدیده وه، نو اواز به شدیدي غټ. که مقاومه ضعیفه وه نو صوت به ضعیف وي. لکه ګټو کې اقسام دي، یوه ګټه چې دی هغه کلکه وي او بله شګلنه وي. د شګلنه ډېره مقاومه نه شي کولی، زر ماتېږي، د هغې نه اواز خېږي ډس خو رګ کم ضعیف. او چې مقاومه د مکرو د کارې سره سخت وي نو اواز صوت بیا شدید راځي. چې مقاومه کمزوري نو اواز ضعیف راځي، صوت ضعیف راځي. دارنګې دا صوت پیدا کېږي د مقاومې د مکلو نه د کالې سره. دا مکلو کالې په هغه شي کې استعمالېږي چې یو په بل کې ننوځي، غوڅه یې. لکه تبر چې راوالې او لرګي لی راچوي، په لرګي کې ننوځي. نو لرګي سره مقاومه کوي غریب، ځان غوڅېدو ته نه پرېږدي، خو تبر یې نه پرېږدي، تبر یې غوڅوي. نو دغه ځای کې دا مقاومه د مقطوع د قاطع سره دې ته مقاومة المکرو مقلوع للقارع وایي. مقلوع قارع مستعملېږي په هغه شي کې چې یو په بل کې ننوځي، لکه تبر په لرګي کې ننوځي چې راځي. د صوت څه شی دی؟ کیفیت یحصلو، ترجمه یې ورته اوس کوم. صوت څه شی دی؟ کیفیت یحصلو، یو کیفیت دی یحصلو چې حاصلېږي من مقاومة القارع للمکروه او من مقاومة القارع للمقلوع. صوت یو کیفیت دی چې حاصلېږي من مقاومة القارع للمکروه، د مقاومې د قارع نه د مکروه سره، او من مقاومة القارع للمقلوع، یا د مقاومې د قارع نه د مقلوع سره. خو قارع او مکروه په سخت شي کې مستعملېږي، او قارع او مکروه دا په هغه شي کې مستعملېږي چې یو په بل کې نه ننوځي، او قارع او مکروه په هغه شي کې مستعملېږي چې یو په بل کې نه ننوځي. هغې ته ماتول وایي. قارع او مکروه دا مستعملېږي په نرم شي کې، یو په بل کې ننوځي، لکه تبر په زبون کې په لرګي کې ننوځي. او صوت یو کیفیت دی یحدثو ویسمعو، یو کیفیت دی یحدثو ویسمعو، یو کیفیت دی چې پیدا کېږي او اورېدل کېږي. او دا کیفیت د څه نه پیدا کېږي؟ من مقاومة القارع للمکروه، د مقاومې د قارع نه، من مقاومة القارع للمکروه، د مقاومې د قارع نه د مکروه سره، او من مقاومة القارع للمکروه. ويختلف الصوت قوة وضعفا من شدة المقاومة وضعفها. چې مقاومت سخت وي نو اواز شدید، چې مقاومت ضعیف وي نو اواز ضعیف، صوت ضعیف. لکه د وټ لرګي مقاومه د تبر سره زیاته ده، نو اواز ترې غټ کېږي. ښه وچ لرګی چې وایي غوڅی که نه لږ ډزارې کوي غټ غټ. چې مقاومه ضعیفه لکه د شین لرګي شو، د لرګي سره له تبر سره مقاومه ضعیفه ده، نو اواز بیا ډېر ضعیف بنتې شي. او بیا خټه چې سړی روان وي که نه او لاندې په ځمکه خټه ته پرې ټوپ ور ووایي، د خټې مقاومت ډېره ضعیفه ده، خړپ بنتې وکړي. یو سړی خپل څنګ په خپلې واوري، خو په څنګ کې چې څوکۍ هغې نه. په خبره پوه شوئ؟ تعریف مې درته د صوت وکړو، خو دا څوک کوي؟ دا منطقیان نه کوي. ګوره منطقیان د دې خبرې ذمهوار نه دي. د دې ذمهواري چا اخېستې ده؟ حکمت. او دا مې د حکمت نه دا خبرې درته وکړې. بس دغه ټولې خبرې اوس
نو هر کله چې امر دارنګ شو دا وجبت افریدا نظر د منطقي په الفاظو کې لدی حیثیت نه و چې د الفاظ دلالت کوي په معنا باندې ځکه تمام احوال د الفاظو ماتن سے منطقي ماتن په متن کې بیان نکړه د دې چې کوم غرض او هغه دلالت علی المعنی او هغه ذکر کړ او دغه نور ابحاث کې دي دا د منطقيانو مقصود نه دي دا د علماو د حکمت مقصود دی هغه به هلته ذکر کوي هغه څه دي لا من حيث غرض د منطقي د الفاظو نه په دې حیثیت سره نه دی چې انها موجوده او معدومه چې د الفاظ موجود دي که معدوم دي معدوم خو نه دي موجود په موجود کې اعراض او جواهر اعراض کې جواهر دي جواهر نه دي اعراض او انها كيف تحدث د الفاظ بڅرنګ موجوديږي الى غیر ذلك د شنور احوال یمشتا اگر توسه د پیدا کېدو طریقه علماء د حکمت بیان کړ چې الصوت کیفیت يحدث من مقاومه القارئ للمكروه او من مقاومه القارئ للمقلوب ويختلف الصوت شده وضعفا پورا تفصیل می تاو نو هر کله چې عمل دارنګ یو چې نظر د منطقي په الفاظو کې په کوم حیثیت سره دی هغه حیثیت دلالت دی د په دې نور حیثیتونو سره دې بحث نه کوي هغه علما د حکمت کوي نو هغه غواړي هلته ورشي نو وجب التعرض نو واجب شو تعرض دا تفریش په لما باندې دا لما كان نظر المنطقي شرط وجب التعرض دا جزا شو الکه په جزا کې خو فی راځي د قرآن په هر جزا کې فی نه راځي په خزه دي خر واچو ماضی چې په جزا کې واقع شي ماضی مثبته پای کې فی نه راځي نو وجب التعرض نو واجب شو تعرض لماتن فشتا لتعریف الدلالت تعریف الدلالت چې د دلالت تعریف وکي او تقسیم او تقسیم د دلالت وکي ځکه په دې حیثیت سره منظور نظر د منطقيانو دی فنقولون الزوام اول ما تنسب شروع کړ په تعریف د دلالت او بیا د هغې نه وروسته ذکر که بحث الفاظ خو که څوک د منې دا اعتراض وکړي چې مقصود د منطقيانو خو دوه څیزونه دي یو بحث د دلالت دی او بل بحث الفاظ دی او بحث لفظ بیا کوم دی تقسیم اللفظ الى المفرد والمرکب چې مقصود د دې دوه څیزونو دلالت او اقسام د لفظ دا دلالت بیا ولې مقدم کړل په الفاظو په بحث د لفظ خو تقسیم د لفظ د مخکې مفرد او مرکب ته کړه او وروسته به دلالت بیان کړه وای دا داسې چالو کنه چې دا بحث د دلالت بیا موقوف او خپل کور کې په تقسیم د لفظ باندې مفرد او مرکب ولی دا تقسیم د لفظ چې دی کې مفرد او مرکب دا دلالت په دغه تقسیم کې په دې قسمانو کې جز دی د لفظ تقسیم کې مفرد او مرکب ته کېږي نو په دې تعریف د مفرد او مرکب کې دلالت جز دی او د مفرد د تعریف نه جز دی عدمن او د مرکب د تعریف نه جز دی وجودان او معرفت کل من حیث او کل موقوف وي په جز نو معرفت مفرد د مرکب موقوف لري په معرفت دلالت نه ذکر دلالت مخکې تقسیم د لفظ چې موږ مفرد او مرکب ته کوو څنګه کوو داسې موږ نه وایو چې لفظ په دوه قسمه یو مفرد دی مرکب دی وجه د حاصل داره چې دا لفظ به خالي نه یا به جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا یا به جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا یو یا به جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا کچری شک کیاولو جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا دا لفظ مرکب دی او که دلالت نه کوي په جز د لفظ په جز د معنا دا مفرد دی نو دا دلالت په تعریف د مرکب کې معتبر دی وجودن او په تعریف د مفرد کې معتبر دی عدمن نو د جز د مفهوم د مرکب نه هم او د مصداق د مرکب نه هم
او بیا په مفرد کې د مفرد د مفهوم نه جز دی ځکه معتبر دی پکې عدمن خو د مصداق نه جز نه دی خو نفس د مفهوم د دواړو نه جز دی او تعریف په اعتبار د مفهوم سره او په مفهوم د دواړو کې افراد ماخوذ لري دلالت ماخوذ لري اگر که یو کې وجودن دی چې مرکب دی بل کې عدمن او د مفهوم د دواړو نه جز دی او معرفت ته کل موقوف وي په معرفت ته جز نو معرفت د مرکب او د مفرد موقوف شو په معرفت ته دلالت د دلالت موقوف علیه شو موقوف علیه مقدم په موقوف باندې د ذکر بحث دلالت مخکې کا په بحث الفاظ نو وجبت تعریف الدلالة وتقسيمها فنقول اول لك دلالت تعریف کوي او بیا تقسیم او تعریف د دلالت مقدم کړ دې په تقسیم باندې دا دا قانون دی چې تقسیم فرض تعریف یو خبرې مې پکې کړې یو ځل یا نه کوم نو فنقول زوایم ماتن د دلالت د تعریف کړل چې ناشنا تعریف کړل چې دا نور منطقيان نه کوي میر شي سند رحمت الله علیه دلالت تعریف کړل هغه د شی کون شی به حالت کې دل شی په داسې حالت سره يلزم من العلم به العلم بشيء آخر لازمي دا علم نه په شی اول باندې علم په شی آخر په دلالت کې به دوه چیزونه یو په شی اولی یو په شی ثانی خو علم په شی اول باندې دا به ملزوم او علم په شی ثانی سره لازم لیکن دا تعریف د دلالت چې میر شي سند چې کړی کمزور تعریف دی دا یو قسم د دلالت ته شامل نه خنور کې ودی هغه کوم یو چې علم بالشيء الاول مستلزم علم بالشيء الثاني او علم چې ذکر شي متبادر د علم نه علم یقیني تصدیق او په تصدیق کې تصدیق یقیني علم چې ذکر شي مطلق مستر في فرض كامل تكيجي وفرض كامل ده علم اليقين دي او دم دلته کې د علم لفظ ذکر کړل چې علم په شی اول ملزوم او علم په شی ثاني لازم نه علم یقیني په اول شي دا ملزوم او علم یقیني په شی ثاني وسل لازم لا استلزام العلم الى العلم معتبر کله علم یقیني ته ویل شي تصدیق ته ویل شي په تصدیق کې مطلب یقین ته ویل شي دا تعریف شامل لے اگر دلالت یقینی تا خود دلالت غیر یقینی تی ہوتے لے دا دے وجنہ بدل میزان ملا ډیر لوی سڑے لے دے دا علم دا دلالت دسی تعریف کئی کہ تمام اقسام دا دلالت تشاملی او دلالت په اعتبار د ټولو اقسام سروالي نو په درې قسمه ده د درې واړو ته اشاره کړه هغه څنګه چې یا با علم په شی اول باندې ملزومی او علم بالشيء الثاني بوصل لازم دا دول علمين بيقيني لك علم شو بوجود دا مصنوع باني دا مستلزم دا علم لرا بوجود دا ثاني دا استلزام العلم للعلم شو علم اول ملزومي علم ثاني وصل لازم زين دسي قسم دا علم بشيء اول مني ملزومي او ظن بالشيء الثاني وصل لازم دا علم بالملزوم یقینی وی خو هغه دین ادراک کیږي چې هغه لازم دی هغه لازمي ځنی وي ځن طرف راجحت وي احتمال د مرجوح پکې د علم په شی اول باندې ملزومي او ځن د شی ثاني وسل لازم هغه اول قسم کې استلزام العلم للعلم او په دې قسم کې استلزام العلم للظن شی اول باندې علم داشي هغه ملزوم شي او په شی ثاني سره ځن دا شي ځن سره لازم شي ځن طرف راجحت وي ابا څنګه لکه چې د سړي علم راشي په وجود د صحاب دا علم به وجود صحاب یقیني دی چې اسمان کې دا وریاض لیکن دا خو ضروري خبره نه ده چې چېرته وریاض نو باران تی وری کله خالي وریاض نه او غالب دا چې وریاض راشي نو باران کی کله کله نه کیږي نو د سړي چې علم راشي په وجود د صحاب نو د علم د وجود صحاب ملزوم شي
او ځان دی وجود المطور سره لازم شي. دا اول ادراک چې دی ادراک اول ادراک د شی اول علم دی یقیني چې هغه علم دی وجود صحت دی. خو دا ادراک د شی ثاني کمزور دی هغه ځان دی وجود المطور دی. ځان یې ځکه وي چې وریځ سړی ویني نه هره ورځ خو وریږي نه خو غالبا د ورځې نه باران دي. کله کله داسې هم وي چې وریځ وي او لاړه شي تېره شي بیرته ختم شي باران شي. نه علم بوجود السحاب دا ملزوم شي او علم ظن بوجود المطر سره لازم. علم بوجود المطر نه لکه علم یقیني هغې کې احتمال د جانب مخالف دی ځنې. دریم قسم پکې داسې دی چې په شی اول باندې علم نه په شی اول ځن راشي او دا ځن د شی الاول ملزوم شي ځن به شی ثاني وسره لازم چې ځکه استلزام الظن لا ظن ځان کې طرف راجحي د مرجوح احتمال پکې. لکه دا علما د حکمت وایي چې کله په طرفونو د اسمان کې لوګي ښکاره شي دا علامه د وریځ د دخان نه وریځ جوړي. چې څوک دخان فی جو السماء ویني څوک چې دخان ویني په اطرافو د اسمان کې دخان په اطرافو د اسمان کې په طرفونو د اسمان کې لوګي غونډي نو د دې لوګي نه سړي ته ځان راځي بوجود السحاب. د دې نه پیدا شي ځان بوجود السحاب ځکه د دخان نه کله کله وریځ جوړېږي. دا څوک چې دخان په اطرافو د اسمان کې ویني نو د دې نه پیدا کېږي ځان بوجود السحاب. او دا ځن بوجود السحاب بیا ملزوم دی او ځن بوجود المطر سره لازم دی ځکه استلزام الظن للظن شو. دا درېیم قسم د دلالت او میر صحیح سند یو قسم د دلالت خو لري چې هغې کې استلزام العلم للعلم. دا نور دوه اقسام یې پرېښي دي دا هم په کار و. نو په دې میزان تمام اقسام د دلالت ذکر کړه په اعتبار د استلزام سره. خبره ورسېدې کته ورته ګورئ. فنقول دویما چې الدلالت هي کون شی دلالت کېدل د شی اولی بحالت په داسې حالت سره یلزم من العلم به چې لازمېږي د علم نه په شی اول باندې العلم بشی آخره. یعنې په دلالت کې دوه څیزونه یو شی اول یو بل شی ثاني او علم په شی اول باندې دا ملزوم یو علم به شی ثاني سره لازمي. دا یو قسم د دلالت. مثال کما یلزم من العلم بوجود المصنوع لکه چې لازمي دي د علم نه په وجود د مصنوع باندې العلم بوجود ثاني. یا داسې چې په شی اول باندې علمي او دا علم د شی اول دا ملزومي او په شی ثاني ځواني. نو علم نه علم بشی الاول چې دال دا مستلزمي ظن لره په شی آخر باندې چې مدلول دي ته استلزام العلم للظن وي. کما یلزم من العلم بوجود السحاب لکه چې لازمي دي د علم نه په وجود د سحاب باندې په دې اول شي باندې علم راشي او علم په شی اول باندې ملزوم شي ظن بشی آخر او سر لازم شي. په دې مدلول باندې په دې دال باندې علم راغل او دا علم د دال مستلزم شی د ظن بالمدلول لره. دې کې استلزام د علم شو ظن. مثال لکه چې لازمي دي د علم نه بوجود السحاب. یو سره چې په دې اسمان کې وریځ وي دا ادراک د وریځې چې وکړه دا علم یقین دی او دې فائدہ کوي ځن دی وجود المطور. ولې ځکه په سحاب باندې ټول عمرې مطور نه مرتب کېږي خو غالبا مرتب کېږي.
او د غالب طرف چې هغه ځوی ستا علم راشي په وجود د صحاب دا شی اول شو او علم په دغه شی اول باندې چې علم دی وجود صحاب دا ملزوم شي او د دې سره لازم ظن دی وجود المطلق شي دې ته استلزام العلم للظن وي دا دویم قسم د دلالت او من الظن به یا لازمي د ظن په شی اول باندې الظن بشیء اخر په شی اول باندې چې ملزوم دی ظن راشي او دغه ظن د شی اول چې دال دی دا مستلزم شي ظن لري په شی ثاني باندې چې مدلول لې ته استلزام الظن دی ظن د دې مثال به څنګه وي کما يلزم من الظن لکه چې لازمي دي د ظن وجود د صحاب خو په کوم وخت عند رؤية الدخان في جو السماء په وخت د لیدلو د لوګي کې په جو السماء یو سره چې په دې جو د اسمان کې جو څه ته وي د اسمان نه لاندې او د ځمکې نه لپاسه لیمنس د جو وي په دې جو د سما کې د لوګي وي د لوګي علامه د صحاب ده په دې لوګي نه کله کله صحاب جوړیږي خو کله چې نه جوړي دا رؤیت دخان چې دا وکړه په جو د سما کې د دې پیدا شو ظن بوجود الصحاب ظن پیدا شو په وجود د صحاب او دا ظن بوجود الصحاب بیا ملزوم شو او ظن بوجود المطر سره لازم شو دې استلزام الظن بالشيء الاول يستلزم للظن بالشيء الثاني كما يلزم لك لازمي بالظن بوجود الصحاب خدا ظن بوجود الصحاب په کوم وخت راځي عند رؤية الدخان في جو السماء دق ظن بوجود الصحاب عند رؤية الدخان في جو السماء دق ظن بوجود الصحاب مستلزم شيء الظن بوجود المطر ذيك استلزام الظن للظن خبرك لازم هر کله چې فارغ شو میر سید دا بدیل میزان مولا تعریف د دلالت نه شروع وکړه په تقسیم د دلالت و تقسیمها تقسیم د دلالت دالي كأن الدلالة على قسمين دلالت اول په دوه قسمه لفظيه وغير لفظيه وجدها سرداره دا تقسیم په اعتبار د دال سره دی په دلالت کې یو دالی بل مدلول نو دا دال بخاري یا بلفظي یا بغیر لفظي که دال لفظو دې دلالت لفظي وي او که دال غیر لفظو دې دلالت غیر لفظي وي دا تقسیم لفظي او غیر لفظي ته به اعتبار الدال دی او دا لفظي څنګه راواله غیر لفظي پرې ده واللفظية ثلاثة أقسام لفظي دري قسمه وضعية وطبيعية وعقلية وغير اللفظية أيضا ثلاثة غير اللفظي دري قسمه وضعية وطبيعية وعقلية هر یو د دې دوه بیا درې شو نو ټول اقسام شپږ په دې هر یو کې وجد حسد دې درو کې دا چې دلالت لفظي دا لفظي دا بخاري دا درې اقسام وضعي او طبيعي او عقلي وجد حسد دار چې دلالت دې دال په مدلول باندې چې دا لفظي یا په جعل جاهل په وجد واجب یو یا بإحداث طبيعة المدلول دوا یا بوجود علاقة ذاتية بين الدال والمدلول کچره دلالت د لفظ داله په مدلول باندې په وجد واجب په جعل جائز دا لفظي وضعي دي او که دلالت د لفظ داله په مدلول باندې بإحداث الطبيعة دا لفظي طبيعي او که دلالت د دال په مدلول باندې چې دا لفظ دی وجود د علاقه ذاتی سره په ما بین د دال د مدلول کې دا لفظي عقلي دی دا رنګ دا غیر لفظي چې دال غیر لفظي نو بیا به خالی نه
یا په وجه د واجب سره غیر لفظي وضعي یا به احداث طبیعتي غیر لفظي طبیعي یا په وجود د علاقې ذاتي سره په معنی د مدلول کې دا غیر لفظي عقلي او د دې شپږو واړو مثالونه شته دي. غرض د شهري مد المیزان رد دی په میر صحیح سند باندې. میر صحیح سند وایي چې اقسام د دلالت پنځه دي او دا غیر لفظي طبیعي دی وایي نشته. لفظي طبیعي شته په اقسامو کې او غیر لفظي طبیعي نشته په امثلو کې. دا اسی احتمال عقلی دی په مثالونو کې نه دی موجود. د غیر لفظي طبیعي مثالونه امثلو کې موجود نه دی نو دا اسی احتمال عقلی دی او طاقت نه دی. نو اقسام د دلالت په واقعه کې پنځه دي غیر لفظي او طبیعي وایي د دې مثال موږ نه دی موندلی. دا چې وباسي دا د اقسام موجوده فی الامثله نه دی نو نشته. اسی عقلي احتمال څه کوو لكن میر مد المیزان ملاوتوي چې اقسام شپږ دي بحسب العقل او په امثلو کې هم موجود دي. غیر لفظي طبیعي مثال شته او زه به درته وښیم لکه دلالت د قوت د ارتداد نافذه شو په قوت د مزاج او دلالت د زور د ارکنابیزه شو په زور د مزاج. دا مثال د دلالت غیر لفظي طبیعي دی په امثلو کې موجود دی. خو میر صحیح سند بیا وایي چې دا مثال د غیر لفظي طبیعي نه دی دا مثال د عقلي دی. لکه دې کې علاقه موجوده ده د عقلي چې هغه دلالت الاثر علی المؤثر دی. د غیر لفظي طبیعي مثال نشته خو دوی ورته جواب کوي میر مد المیزان مولا چې دا مثال ذو احتمالین دی دکې اعتبارین دي. په یو اعتبار سره مثال د دلالت لفظي د دلالت غیر لفظي وضعي دی او په بل اعتبار سره مثال د دلالت غیر لفظي طبیعي دی. دا چې من حيث انه دلالة اثر على المؤثر واقع دی عقلي دی او چې من حيث انه باحداث الطبيعه واقع غیر لفظي طبیعي دی. دا یو مثال صلاحیت د دواړو لري نو د غیر لفظي طبیعي مثال جوړېږي په اعتبار سره او مثال شته نو رد کوي. په خپل ځای سره زه درته وایم خو د دې دلالت لفظي چې درې اقسام دي هغه متحقق دي په امثلو کې نو د هغې مثالونه څه دي هغه راته کوي. لفظي یا وضعي په وجه د واضح سره لکه دلالت انسان شو په حیوان ناطق باندې دا لفظي هم دی وضعي نه دا لفظ دی په وجه د واضح سره دی. واضح دا لفظ د انسان و ذکر دی د بعض حیوان او لفظي طبیعي دلالت د دال په مدلول باندې په وجه سره نه په طبع سره په احداث طبیعت سره. احداث طبیعت دي ته وایي چې کله دا مدلول عارض شي نفس ته په دې نفس کې یو طبیعت پیدا کی پټ صفت چې هغه طبیعت دا نفس باعث کی په احداث دال نو نفس دال پیدا کی لکه دال دلالت کی په مدلول باندې او مثال لکه دلالت ته شو په وجه د صدر یو سره چې کوي تخ کوي که دا دلالت کوي د په خوږوالي د سینې چې سینې خوږ دا اوس د احداث طبیعت دی. د احداث طبیعت څه معنا ده چې کله چې دا مدلول عارض شي نفس ته مدلول څوک دی مدلول دا خوږوالی د سینې وجه دا چې نفس ته عارض شي نو په دې نفس کې پټ یو صفت پیدا کړي هغې ته طبیعت وایي. ځکه یو پټ صفت پیدا شي په دې نفس کې چې کله ورته وجه د صدر عارض شي دا مدلول ځکه پټ یو صفت پیدا شي هغې ته طبیعت وایي چې دغه طبیعت دی باعث کې په احداث د دال د دا نفس دال پیدا کړي
د دقه دال په دغه وخت کې دلالت کوي په مدلول باندې چې وجه خبره ورسي نو دا لفظ دی نو لفظي شو او دا دلالت د دال په مدلول باندې به احداث طبیعت دی نو طبیعي شو نو دا لفظي طبیعي مثال شو او چې لفظي دا لفظ دی او په وجود د علاقې ذاتي سره هغه عقلي او علاقه ذاتی ویل کېږي علاقه التاثیر ته لکه علت مؤثر او معلول اثر دلالة المؤثر على الاثر وایي لکه دلالة النار على الدخان یو ځای کې لرې اوري نږدې اوري نږدې اور نږدې چې اور بلي نو اور ښکاري لوګی نه ښکاري دا وجود د اور په دقه ځای کې دلالت کوي په دخان باندې دا دلالة المؤثر على الاثر دی نار علت دی او دا دخان معلول دی دخان د چا نه پیدا کېږي د نار نه نار پیدا کوي نو نار علت دی مؤثر دی دخان معلول دی او اثر دی او دلته کې دا مؤثر چې نار دی چې نږدې اوري نور سره ویني لوګی نږدې نه لیدل کېږي نو دا دلالت کوي په دخان باندې چې دی ورسره لوګی شته یا دلالة الاثر على المؤثر دام علاقه ذاتي ده خدا بیا لري چې لري ځای کې اوري نو اور نه ښکاري په غره کې او لوګی ښکاري دا لوګی دلالت کوي په وجود د نار باندې چې دی کې اور شته دا بیا دلالة الاثر على المؤثر دی علاقه تاثیری دی ته وایي یو علت بالمعلول نه دلالت علت په معلول باندې دا علاقه تاثیری ده او دلالت د معلول په علت باندې د اثر په مؤثر باندې علاقه ذاتیه ده دغه دلالت عقلی وذا د غیر لفظي درې اقسام دي هغه امثله لري میر بدیل میزان میر وای بدیل میزان وای چې امثله شته نو ځکه دلالت شپږ اقسام لري اوس چې غیر لفظي دال غیر لفظي او وظیفي په جعل د جائز سره په ود واجب سره لکه دلالت د دوال اربعه شو په مدلولات خپل ما مثالونه تاسو په میر کې خوري لکه دلالت د خطوط او د عقود او د نصب او د اشارات شو په مدلولات خپل دا غیر لفظي دی وظیفي او غیر لفظي طبيعي لکه دلالت د قوت د ارک نابضه شو په قوت د مزاج او د ضعف د ارک نابضه شو په ضعف د مزاج لکه قوت د حرکت لکه دلالت د قوت د حرکت د ارک ضاربه شو څوک د تعبیر په ارک ضاربه سره کې څوک د تعبیر په ارک نابضه سره کې دا ارک ضاربه هم دی او نابضه هم دی هغه په لاس کې یو غټ رګ دی دلته دې ته نابضه وایي او ضاربه ورته وایي نابضه ورته وایي لکه په دې باندې حکیمان نه بس ګوري چې داسې ونشي او دا قوي حرکت کوي وایي مړه سړی جوړ دی او د دې نه مرضونه معلوم د مرض معلومات په دې نه بس کوي نو دته نابضه وایي ولې لأنه يعلم لنبذ او طریقه معلومه طریقه د مرض او ضاربه ورته وایي ضاربه د ضرب نه د ضرب ټوپ ته وایي دې ټوپونه وایي ټک یو ټک کې بره راځي بل ټک کې کته ځي اوس دا طبیبان وایي چې دایر کې ضاربه چې قوي چلیږي زر زر ټوپ وایي ټک ټک نو دا دلالت په قوت د مزاج کې دی قوي مزاج دی سړی جوړ دی وینه پوره ده او حرکت په خپل وخت سره په خپل اندازه کوي دا وینه اطباء وایي چې دا حیات معنوي دی چې وینه ختمه شو حیات د وینې سره تعلق لري بس د سړي حیات هم دي ټوپک باندې چې وولې او ډېرې وینې ته لاړې شو دستي مړ شي او ذوب د ارک نابضه دلالت کوي په کموالي د وینو
مینه کمه دې باندې حرکت نشي کولی دا دلالت کوي په ضعف د مزاج باندې دا دلالت د قوت د ارق نابضه په قوت المزاج او د ضعف د ارق ضاربه نابضه په ضعف د مزاج دا به احداث الطبیعت دی ولې احداث الطبیعت ما تاسو ته ونخو احداث الطبیعت دی ته وي چې کله دا مدلول عارض شي نفس ته نو په نفس کې یو پټ صفت طبیعي پیدا شي چې نفس باعث کې په احداث ته دال د دې دال پیدا کړي نو دا دال دلالت کوي په مدلول و دا قوت د ارق نابضه او ضعف د ارق نابضه دا مدلول دی دا چې کله نفس انساني ته عارض شي نو په دې نفس انساني کې یو طبیعت پیدا کړي پټ صفت چې نفس انساني دا نبض باعث کی په احداث باندې باعث کی په احداث د دال باندې نه دال دا نبض باعث کی په وهلو باندې نو کرو وهله ټوپونه وای دلالت کی په ضعف د مزاج د مدلول او کټګرنده ټوپونه وای دلالت کوي په قوت د مزاج دا بإحداث الطبيعات طبيعي أو غير لفظي عقلي لك دلالة الدخان شو وجودنا لفظي وضعي كمثالنا توخذ لفظي وضعي لك دلالة الإنسان شو بحيوانات أو لفظي طبيعي لك دلالة شو بوجد السلام او لفظي عقلي لدي مثال پکار دی چې لفظي او عقلي لکه دلالت د دې مسموعه من وراء الجدار على وجود اللافظ دا دې نه چې څوک د جدار نه رسته کوي دا دلالت کوي په وجود د لافظ باندې او دا لفظ اثر دی او لافظ مؤثر دی دا دلالت د اثر دی په مؤثر باندې خبره پوه نو دا دلالتي لفظي عقلي اوس غیر لفظي کې چې درې اقسام دي غیر لفظي وضعي لکه دلالت د دوال اربعه شو په مدلولات او غیر لفظي طبيعي چې دال غیر لفظي او په احداث طبيعت سره لکه دلالت د قوت د ارق ضاربه شو په قوت مزاج د ضعف په ضعف دا غیر لفظي طبيعي شو او غیر لفظي عقلي لکه دلالت د دخان شو په وجود دی مثلا ټول پورش خو میر شي سند سی وای چې د غیر لفظي طبيعي مثال نشته دا چې احتمال عقلي دی فامثله کې نه موجود نه اقسام د دلالت په خارج کې اندادري دا پنځه دي غیر لفظي طبيعي نشته بدل میزان ترت کی وی غیر لفظي طبيعي شته فامثله کې موجود دي لکه دلالت ته قوت د ارق ضاربه شو او د ضعف شو په ضعف د مزاج لكن میر سي سند وای چې دا خو مثال عقلي دی د غیر لفظي عقلي دی لکه دلته کې علاقه د تاثیر موجوده ده دا ارق ضاربه دا ضرب د ارق ضاربه دا مؤثر دی دا قوت د مزاج او ضعف د مزاج دا مؤثر دی او دا حرکت چې دا اثر دی او دا دلالة الاثر على المؤثر دی او دلالة الاثر على المؤثر دا خو عقلی دی کنه دا عقلی دی لیکن بدل میزان ملاوتوي چې دې کې د دوه مثال صلاحیت شته دا جهتين دي من حيث أنه بإحداث الطبيعة واخر وغير لفظي طبيعي أو من حيث أنه دلالة الأثر على المؤثر واخر عقلي او د مثال لپاره نفس شبه او رایحه کوي رایحه د مثال په کشته په یو اعتبار سره مثال غیر لفظي طبيعي جوړي انکار لدينا نه دی پکار مقصود یې را دوی کته کتاب ته وسګوره وتقسيمها أن الدلالة على قسمين لفظية وغير لفظية
واللفظية على ثلاثة أقسام: وزعي وطبيعي وعقلي. وغير اللفظية أيضا ثلاثة أقسام: وزعي وطبيعي وعقلي. ويكون مجموع أقسام الدلالة 6. وزعم بعضهما ونرسي سند ردك كأن التبعية من غير اللفظية غير موجودة، والتبعي لغير لفظنا ندي موجود. يعني غير لفظي تبعي فامثله کې نشته، دا شی احتمال عقلي دی تحقق په خارج کې فامثله کې نشته. نو قلنا من ورته وایي چې الدلالة التبعية من غير اللفظية، دلالة التبعي د غیر لفظنا موجودة، موجود دی فامثله کې. كدلالة قوة حركة العرق الزارب، لکه دلالت قوت حرکت عرق ضاربه شو، وضعف هذا ضعف عرق ضاربه شو، دا لف نشر مرتب دیگا. لکه دلالت قوت عرق ضاربه شو او د ضعف عرق ضاربه شو. خدا قوت عرق ضاربه دلالت کی علی قوت المزاج، او ضعف عرق ضاربه دلالت کی په ضعف المزاج. لف نشر مرتب شوخه د دوه چیزونو ذکر، یو قوت د عرق ضاربه بل ضعف. دا قوت دلالت کوي په قوت د مزاج او ضعف دلالت کوي په ضعف د مزاج، او دا دلالت غیر لفظي تبعي دي. کومې شي سند وایي چې دا خو مثال د عقلي دی، دا خو دلالت الاثر على المؤثر دی. لكن بدل الميزان ملاوتوي چې د ذو جهتين دی، دا هم د غیر لفظي عقلي مثال جوړېږي، هم د غیر لفظي طبيعي مثال جوړېږي په اعتبار چې من حيث انه احداث الطبيعه والي غیر لفظي طبيعي، چې من حيث انه دلاله الاثر على المؤثر واقع عقلي دی. او د مثال لپاره نفس الهي احتمال کافي دی. په خبره پوه احتمال د غیر لفظي طبيعي پکې شته. وس نسبت بیانې، لكن دا نسبتونه دو قسمه دي. نسبتونه یو بحسب الصدق او بل بحسب التحقق. نسبتونه بحسب الصدق دا په مفرداتو کې راځي. صدق حمل ته وایي چې یو په بل حملېږي، او نسبتونه به اعتبار التحقق دي ته وایي چې یو د بل سره متحقق کېږي په امثله کې، خو بیا صادقېږي په یو بل نه. نو دا قانون دی چې چېرته په دوه څیزونو کې نسبتونه به حسب صدق والحملو، نو نسبت به پکې په حسب د تحقق سره خامخا تحقق د صدق نه جدا کېږي. لكن که په دوه څیزونو کې نسبت به حسب التحقق او به حسب الوجود چې یو د بل سره موجودي ده په ماده کې، نو دا نه ده ضروري چې دې کې بیا په حسب د صدق سره. نسبتونه به حسب صدق، صدق حمل ته وایي چې یو په بل حملېږي، چې یو موضوع جوړېږي بل محمول جوړېږي. ولیکن چېرته چې نسبتونه په دوه څیزونو کې به حسب صدق کې، نو به حسب التحقق والوجود به خامخا. لكن د دې طرف نه بیا داسې کار نه دی چې چېرته د دوه څیزونو په منځ کې نسبتونه به حسب التحقق کې، دا نه ده ضروري چې به حسب الحمل وي. نو اوس خبره داسې کوو چې مې بدل الميزان مولانا ته وایي چې نسبت په مابین د اقسامو د لفظي کې، د اقسام د لفظي چې په خپل کور کې واخلي، لفظي وضعي، لفظي طبيعي، لفظي عقلي، چې په خپل کور کې واخلي، او د هر یو د دې نسبت بل ته کوي، نو به حسب صدق، په حسب د صدق سره مباینه کړي دي. چې صدق یې وي دا په حسب د صدق سره مباینه کړي دي، یعنی یو په بل صادقېږي نه، ولیکن په بعضو کې بیا نسبت به حسب التحقق شته، خو به حسب صدق نشته.
په اقسامو د لفظي کې چې یو بل ته نسبت والی او نسبتونه به حسب صدق والی چې یو په بل صادق او حمله نو مباینه کلی دی خو صدق وي تحقق یې نه وي ځکه بعضې دلالات د بعضو سره په ماده کې متحقق کېږي وروسته خبره را روانه ده دا اقسام د لفظي چې د یو بل سره والی او په صدق کې نسبت جوړای نو مباینه کلی دی یو په بل صادقېږي او حملېږي نه خو په صدق سره احتراز د تحقق نه وکړو په تحقق کې په امثلو کې په موادو کې کله کله بعضې د بعضو سره موجودېږي لفظي درې اقسام لري لفظي وضعي لفظي طبعي لفظي عقلي دا درې چې واخلي یو بل ته نسبت کوي د صدق او د حمل نو مباینه کلی دی هر یو د بل نه په بل نه صادقي هغه په ده نه صادقي دا ولې حمل او صدق په دې کې نه کېږي ځکه دې کې مناشي د صدق جدا جدا دي لفظي وضعي کې وضع ده دې واضح وضع کړی دې کې وضع ضروري ده دا لفظ به واضح د معنا لپاره وضع کړی نو وضع و پکې دیو په توسط د وضع سره او وضع لره به پکې داخلي او په عقلي کې عقلي هغه دی چې وضع لره پکې داخل نه د محض په واسطه د عقل سره دې د مداخلت توازن او طبیعي هغه دی چې دلالت په توسط د طبع سره دی وضع لره پکې داخلي تام او طبع لره پکې نشته نو دې کې مباینت دی په اقسامو د لفظي کې په اقسامو ثلاثو د لفظي کې په اعتبار د صدق سره مباینت کلی دی یو په بل نه صادقي حملېږي نه ته داسې نشي ویلی چې الدلالة اللفظیة الوضعیة دلالة عقلیة یا دلالة طبعیة چې دلالت لفظي وضعي موضوع کې دا نور دلالت حمل کې یا دا نور دواړه موضوع کې او دلالت لفظي وضعي په حمل کې یا دا لفظي طبعي موضوع کې او لفظي عقلي په حمل کې محمول کې دا نه کې په حمل کې دي کې مباینه کړي خو حمل یې وي په اعتبار د وجود سره بیا مباینت نه لري په یو مثال کې موجودي ځکه چېرته چې دلالت لفظي وضعي راشي نو عقلي به ورسره وي ځکه بې د عقل نه کار او چېرته چې طبیعي راشي به داسې طبیعت نو فهم محتاج دی عقل او که نو د طبیعي او د وضعي سره عقلي ضروري دي موجودي دي ضرورت نو په وجود کې ځکه ونه وي په حمل کې مباینت راځو واما بحسب الوجود هر چې دی په حسب د وجود سره چې دا اقسام ثلاثه د یو بل سره په وجود کې واخلي مراد د وجود نه وجود في الامثله دی فبين الوضعيه والطبيعيه فما بين الوضعيه والطبيعيه کې ايضا مباینه کلیه د وضعيه والطبيعيه په منځ کې هم مباینه کلی دی لفظي وضعي او لفظي طبيعي په یو مثال کې نه موجودي په ما بین د وضعي او طبيعي کې لفظي وضعي او لفظي طبيعي په یو مثال کې لفظي وضعي او لفظي طبيعي نه موجودي مباینه کلی هذا وبين كل واحد من الوضعيه والطبيعيه فما بين هر واحد کې د وضعي او طبيعي نه چې د وضعي او طبيعي نسبت چاته واخلي وبين العقليه عقليته عموم وخصوص من وجه عموم خصوص من وجه سمعنا دا وضعي به یو ډلوالي د عقلي سره د وضعي او د عقلي په منځ کې عموم خصوص من وجه بیا راشه بیا به د طبيعي واخلي عقلي ته
د لفظي طبعي او د لفظي عقلي په منځ کې به عموم خصوص من وجې جوړ کړي. نو لنډه دا ده چې دا وزیر والی یوازې او یو دلیل طبعي سره ملګری کوي او بل دلیل عقلي سره، نو د هر یو سره نسبت په عموم خصوص من وجې په وجود کې ښه دا وزیر به یوازې یو طرف ته راوالي. په مابین د هر واحد کې د وضعینا او د طبعینا چې دا وضعی او طبعی راواخلي و بین العقلیت. نو دې څه مطلب دی؟ مطلب یې دا دی چې یو ځل به وضعی راواخلي د عقلي سره به ملګری نسبت په عموم خصوص من وجې شي، بیا به طبعی راواخلي د عقلي سره به ملګری کې بیا به عموم خصوص من وجې شي. یو ځل به وضعی رالی عقلی سره به ملګری کوي عموم خصوص من وجې وي، یا به وضعي لر کې طبعي به راواخلي د عقلي سره به ملګری کوي آی چې به عموم خصوص من وجې نه دي. دې کې به شپږ مثالونه پکاري. یو ځل به وضعي روانم عقلي سره به نسبت وپالم، د وضعي او د عقلي په منځ کې عموم خصوص من وجې دی، دا به درې مادې وغواړي. بل ځل به طبعي روانم د عقلي سره به وپالم، دې کې به عموم خصوص من وجې دا به هم درې مادې غواړي. نو شپږ مثاله به راته تاسو ښیم. اوس ماده د اجتماع چې وضعي د عقلي سره وپالي عموم خصوص من وجې دی، درې مادې غواړي، یو ماده د اجتماع او دوه مادې د افتراق د جانبین. अब څنګه چې وضعي به ومي او عقلي به ومي، وضعي او عقلي به دواړه په یو مثال کې موجود هم به وضعي هم به عقلي. لکه څنګه به لکه دلالت د لفظ د زید من وراء الجدار. دا لفظ د زید چې دا خو واضح و ذکر دی که نه، د پاره د دلالت په ذات معینه من چې خط کې معین دی. او دا لفظ د زید یو سړی دیوال نه شاته وي، د دې غاړې ته هغه خرکوس شاته دی. او لفظ د زید دوتی، دا لفظ د زید چې من ورای جدار والی د دیوال نه شاته، د دې کې وضعي او عقلي دواړه جمع دي. څنګه دا لفظ د زید چې من ورای جدار والی د دلالت کې په وجود د لافظ باندې په عقل سره. ولی ځکه دلالت د په وجود د لافظ باندې په عقل سره دی، دا دلالت د اثر دی په مؤثر. لکه لفظ اثر دی او لافظ مؤثر دی، نو دا دلالت د اثر دی په مؤثر باندې نو عقلي. او چې دې ته وګورئ چې دا لفظ د زید دلالت کوي په خط کې معین باندې، دا دلالت وضعي دی، دا لفظي وضعي شو. دا لفظي وضعي دقه دې کې د عقلي سره جمع شو په کوم لفظ کې چې لفظ د زید څوک من وراء الجدار وي. دا لفظ د زید چې د دیوال نه شاته ویلی کېږي، نو دا دلالت په وجود د لافظ هم کوي او په خط کې معین هم کوي. خو دلالت په وجود د لافظ باندې عقلي دی، دلالت الاثر علی المؤثر. زید لفظ دی او لفظ په لافظ دلالت کوي، لفظ دی لافظ نه، لفظ دی اثر او لافظ مؤثر، نو دا دلالت اثر دی په مؤثر نو عقلي شو. او په خط کې معین هم دلالت کوي، په حیوان ناطق ما استشف خدا په وضعي سره. دا لفظي وضعي او لفظي عقلي په دقه مثال کې جمع شو، دا ماده د اجتماع شو. اوس ماده د افتراق د جانبینونه چې لفظي وضعي به وي عقلي به نه، او عقلي به وي وضعي به نه. अब څنګه چې لفظي وضعي وي او عقلي نه، لکه دقه د لفظ د زید چې څوک په دیوال د دیوال نه دې غاړې ته وي، دې غاړې ته ناستې دی او زه دلته یم دې وینم او دې زید کوي. دا لفظ د زید دا دلالت کوي په خط کې معین باندې هو دا وضعي، په وجود د لافظ باندې دلالت نه کوي په عقل سره. ولې په
وجود د لافظ دلالت په عقل سره نه کوي ځکه هغه لافظ په سترګو لیدل کېږي او که نه او په مشاهدې سره دلالت په وجود د لافظ باندې په عقل سره نه کوي په مشاهدې سره کوي هغه دی ویني چې دی هلته ناست دا زید څوک چې په داخل الجدار کې کوي دا لفظ زید دلالت په خط کې معین کوي په زید په وضع سره دا لفظي وضعي شو او په وجود د لافظ باندې دلالت په عقل سره نه کوي ولې ځکه وجود د لافظ خو دلته په عقل نه سره نه معلوم شي په چا معلوم شي په حس په مشاهدې سره دا مثال ماده اشتراکي شوه د طرفه د دلالت لفظي وضعي نه عقلي اوس ماده اشتراکي د طرفه د عقلي نه لفظي تخیل لفظي وضعي هغه دا شته چې یو سړی د دیوال نه شاته دیز کوي د دیوال نه شاته دیز لفظي دا دیز لفظ من وراء الجدار دلالت کوي په وجود د لافظ باندې په عقل لکه لفظ خو دی او لفظ اثر د دلالت معاصر کې عقلي دی خو وضعي په دغه ځای کې نشته ولې په خط کې معین دلالت په وضع سره نه کوي ولې لکه لفظ د دیز مهمل دی غیر موضوع دی دا صرف چې من وراء الجدار دی دلالت په وجود د لافظ باندې په عقل سره کوي او وضعي پکې نشته که نه ځکه لفظ مهمل نه دی نو دا دلالت لفظي عقلي موجود شو په غیر د وضعي لفظي وضعي سره نشته دا من نسبت ته توخو د وضعي نسبت نه عقلي ته واغس یو ځل او د وضعي لفظي وضعي د لفظي عقلي سره نسبت د عموم خصوص من وجه شو درې مادې مې وښوي اوس چې طبعي عقلي ته وپالي دې کې به عموم خصوص من وجه دي دلالت طبعي وي او نسبت د عقلي سره اخلم او په وجود کې اخلم نسبت د عموم خصوص مطلق دلته عموم خصوص من وجه دلته مشته طبعي به ومي عقلي به ومي عموم خصوص من وجه خو درې مادې غواړي لفظي طبعي به ومي او لفظي عقلي به ومي دواړه وي ماده د اجتماع چې هم طبعي هم عقلي لکه یو سړی ووایي او ذکر کی من وراء الجدار د دیوان نشاط یو سړی دی دا کار کوي د دیوان نشاط وایي دا شاته د دیوان دا ماده اجتماعي ده دا من وراء الجدار دلالت کوي په وجه د صدر باندې طبعا او دلالت کوي وجود د لافظ باندې بالعقل دا ډول مثال شو ماده د اجتماع شو په دې مثال کې چې یو سړی من وراء الجدار وایي نو ماده اجتماعي شو په مابین د طبیعي او د عقلي دا من وراء الجدار دلالت کوي په وجه د صدر باندې باحداث الطبیعت نه طبیعي شو دا لفظي طبیعي شو او په وجود د لافظ دلالت کوي په عقل سره ولې لکه هم یو لفظ دی اثر دی دلالت په لافظ په مؤثر کوي چې په دې حیثیت سره والی چې دا دلالت ته اثر دی په مؤثر او دلالت ته د لفظ دی په لافظ نو عقلي شو دا ماده د اجتماع شو په مابین طبیعي لفظي او طبیعي عقلي دا د لفظي عقلي اوس مالته د افتراق د جانبین لفظي طبيعي به وي او عقلي به نه لکه څنګه چې یو سړی دا کوي خو داخل الجدار کې د دیوال نه دنده حتی په سترګو ویني او ښځه کوسې خوږ دی چې نه یې خوږ ده دا کوي په داخل الجدار کې دا دلالت کوي په وجه د صدر باندې بالطبیعت خو عقلي ورسره نشته دلالت د وجود د لافظ نه کوي
بالعقل. ولې لکه لافظ په عقل سره نه دی معلوم شي، دا لافظ خو دنده دی که نه مشاهده شي. نو دا چې په داخل الجدار کې کوي نو دا دلالت کوي په احداث د طبیعت باندې غیر لفظي تبعیدي، لفظي تبعیدي. او دا ماده اشتراکي له طرف اللفظي تبعینه عقلي او دلالت په وجود د لافظ باندې بالعقل نه کوي. ولې ځکه لافظ په مشاهده معلوم شي، په عقل سره نه دی. دا ماده اشتراکي شوه د طرفه د لفظي تبعینه عقلي. اوسه دلالت لفظي عقلي به وي او طبیعي به نه وي. ابه څنګه چې عقلي وي او طبیعي نه وي؟ لکه یو سړی د دیوال نه شاته کوي، د دیوال نه شاته څه چل کوي؟ دیز دیز لفظ وایي د دیوال نه شاته، دیز دیز د دیوال نه شاته دیز دیز وایي مهمل لفظ. نو دا دلالت کوي په وجود د لافظ باندې په عقل سره، نو دا عقلي دی او طبعي نه دی. شپږ مثاله مې درته جوړ کړو. دا وضعي او طبعي چې عقلي ته وپلې، هر یو د دې دواړو نه چې عقلي ته وپلې نو نسبت پکې د عموم خصوص من وجه دی. یو ځل به وضعي نسبت د عقلي سره والي عموم خصوص من وجه به شي دی معنی، بیا به د طبعي نسبت د عقلي سره والي هغې کې عموم خصوص من وجه دی. نو درته ځکه وایي چې واما بحسب الوجود فبين الوضعية والطبيعة أيضا مباينة كلية، وبين كل واحد من الوضعية والطبيعة فما بين هر يو کې د وضعية والطبيعة وبين العقلية عموما وخصوصا من وجه. ودا په اقسامو د لفظي کې دا خبره شوه. واما بين اقسام غیر اللفظية، هر چې د په ما بین د اقسامو د غیر لفظي کې، دا اقسام د غیر لفظي کې واري. نو غیر لفظي درې اقسام لري: غیر لفظي وضعي او غیر لفظي عقلي او غیر لفظي طبيعي. غیر لفظي وضعي او غیر لفظي طبيعي او غیر لفظي عقلي. نو دا به د میزان ملاحظه کوئ چې په اقسامو د غیر لفظي کې فمباینة کلیة بحسب الوجود والصدق. مباینت کلی دی هم په حسب د وجود سره هم په حسب د صدق سره. وجود تحقق فی الامثله ته وایي او صدق حمل ته وایي. او دا اقسام د غیر لفظي چې یو بل ته وپالي: غیر لفظي وضعي، غیر لفظي عقلي، غیر لفظي طبیعي. نو دې کې په حسب د وجود سره او تحقق سره هم تباین کلی دی او په حسب د صدق سره هم تباین کلی دی. نه په یو مثال کې موجودیږي او نه په یو بل صادقیږي. تباین کلی دی. په اقسام د غیر لفظي کې مباینت کلی دی هم په حسب د وجود سره هم نشي. او وایي قضا قیل او دارنګې دا خبره چا کړې ده. قیله ته ځکه نسبت وکړو چې کمزورې خبره ده. وفيه نظرونه په دې کې اعتراض دی. چا چې په اقسامو د غیر لفظي کې مباینت کلی به حسب الوجود والصدق ویل نو غلط دی. مباینت کلی په حسب د صدق سره شته، خو مباینت کلی په حسب د وجود سره نشته. مباینت کلی به حسب الوجود دې ته ویلی شي مناسب. نظر درته بیانوم چې یو د بل سره په ماده کې نه متحقق کېږي. نو دا دې منم چې په اقسامو د غیر لفظي کې مباینت کلی په حسب د صدق سره شته، خو دا دې نه منم چې دې کې مباینت کلی په حسب د وجود سره وي. بیا حسب الوجود دې ته چې په یو مثال کې دوه نه موجودېږي، دا په موجودېږي د یو بل سره. زه درته مثال ښیم: غیر لفظي طبیعي، غیر لفظي طبیعي او غیر لفظي عقلي. دا په یو مثال کې موجود شي او کنه په یو مثال کې موجود شي دی مناسب.
دا چې دي کې بحسب الوجود په دې ثلاثو کې بحسب الوجود مباینت کلی دی او بحسب الصدق هم دی. دا بحسب الصدق په دې دوه مانم، خو بحسب الوجود نه مانم چې په اقسامو د غیر لفظي کې مباینت کلی بحسب الوجود دی چې په یو مثال کې دوه نه موجودېږي، یعنې درې واړه هم په یو مثال کې نه موجودېږي، دوه د دې درې واړه هم په یو مثال کې نه موجودېږي. دا دې مطلب دی. نه غول کړئ زه به درو ښیم چې په حسب د وجود سره په دې کې مباینت کلي نشته. په یو مثال کې غیر لفظي طبعي او غیر لفظي عقلي دواړه موجود دي. لکه په کوم مثال کې؟ هغه مخکې مثال چې تیر شوی، لکه دلالت د قوت د عرق ضاربه او د ذوب د عرق ضاربه شو په ذوب د مزاج، په قوت د مزاج او په ذوب د مزاج. خبره پوه شو؟ دا دلالت د قوت د عرق ضاربه په قوت د مزاج او د ذوب د عرق ضاربه په ذوب د مزاج. دا دال دلته کې څوک دی؟ قوت د عرق ضاربه او ذوب دي. دا خو لفظ نه دی، نو غیر لفظي دي. او په غیر لفظي کې دا اقلیم جوړیږي او طبعیم جوړیږي. په یو مثال کې دواړه موجود دي. ولې؟ لکه چې دا من حیث انه باحداث الطبیعت والی نو طبیعي دی، او چې من حیث انه دلالة الاثر علی المؤثر واقع عقلي دی. لا غیر لفظي طبیعي او عقلي په یو مثال کې دواړه موجود نشو. او تا خو چې دي کې مباینت کلی بحسب الوجود دی. وجود خو تحقق فی الامثله ته وایي چې دا درې واړه په یو مثال کې هم نه متحقق کېږي او دوه د درې هم نه متحقق کېږي په یو مثال کې. دا دی مطلب د مباینت کلی. او په دې معنا سره مباینت کلی بحسب الوجود په دې کې نشته. ولې؟ زه درته درښیم چې غیر لفظي طبیعي او غیر لفظي عقلي دواړه په یو مثال کې موجود دي. لکه مخکې ما مثال لته ښوولی، لکه دلالت د قوت د عرق ضاربه په قوت د مزاج او د ذوب د عرق ضاربه په ذوب د مزاج. دا دلالت لفظي غیر لفظي طبیعي هم جوړېږي په یو حیثیت سره چې باحداث الطبیعت والی، او غیر لفظي عقلي هم جوړېږي چې بعلاقة ذاتیة والی، دلالة الاثر على المؤثر والی. نو په یو مثال کې چې موجود چې نو مباینت کلی بحسب الوجود پکې کم ځای راغی. دا قیله چې دا خبره کړې وه نو بدل میزان دا خپله خبره نه وه کړې، د قیله خبره یې کړې وه چې هر چې دی په مابین د اقسامو د غیر لفظي کې فمباینة کلیة بحسب الوجود والصدق. په اقسامو د غیر لفظي کې مباینت کلی دی هم په حسب د وجود او صدق سره او قضا کیله چا دارنګي. نو قیله ته خبره باندې کړو چې دا د قیله ده او صيغه مجهول ذکر کړو. دا صيغه تمریز د اشاره ضرب ته ور ذکر اعتراض کو فيه نظر خو مې ذکر کړ. او دا قیله هم څوک سره یا عقل بالغ وایي جواب بولو ځان په خدشن خروا چونګا جوړ کړل هغه په پردو غمونو بسې جاړو. خو زه ته اوس ماره په خدای خره چې خو د ویلو په دې اعتراض وارد شونه ځان دي کوي جواب کړي په من په سر لا سر پیټه کړو ته خو دې مولې په ځان دا پیټه یې چې جواب ولیکو. پر دو غمونو خوږي کور ته راشه چې څوی غي نه هغه به یې ښخوي هغه یې ښخ کړي ولا منګه ولا په خبرو په کوم کتابونو پرونو په کوم مطلب دا دی خیر دې د عقل بالغ کلام د لغو نه بقدر الامکان ضروري دی که نه او که دا هم د مسلمان حق دی په بل باندې چې د هغه کلام د لغو نه بقدر الامکان وساتي.
نو کوله دا غم هم په سر ځکه ایښی نو موږ به ورته ووایو چې ده چې ویلي دي چې په دې اقسامو د غیر لفظي کې مباینة کلي دی د ده دا مطلب دی چې دا په یو مثال کې دا نه موجودي کې په اعتبار واحده سره په یو مثال کې دوی نه موجودي په اعتبار واحده سره او دا خو دلته کې اعتبارین نه کو په دوه اعتبار سره جمع شي نه لا زیر فيه په خبره پوه شي د چې ویل چې دې کې مباینة کلي دی په یو مثال کې به نه جمع کېږي نو مراد یې سره چې په یو مثال کې په اعتبار واحد سره نه جمع کېږي دا نه دی چې په اعتبارینو سره به نه جمع کېږي او که او دلته کې دا دوه چې جمع شي په اعتبارینو سره دي جواب مې ولا وکړو والمقصود الدلالة الوضعية اللفظية مقصود وی دلالت وضعی لفظی دا دفر شبیره چا بوی چې هر کله اقسام د دلالت شپږو نو ماتن سے بیا په متن کې ولې د شپږو نه نور ترک کړه او یو دلالت لفظی وزیره واغه سره د تقسیم اقسام ثلاثه او توکو اقسام د دلالت په ټول شپږو کې درې اقسام د غیر لفظي او درې اقسام د لفظي نو غیر لفظي ماتن په متن کې ټول پرېښي دا خوشحالي راوستي او په هغه لفظي کې بیا یو قسم ذکر کړل چې لفظي وزي دی د هغه تقسیم اقسام ثلاثه او تقدیر مطابق یې تضمیني او په هغه لفظي کې هم دوه قسمه پرېښي دي لفظي عقلي او لفظي طبیعي یو اعتراض نو په شپږو اقسامو کې د غیر لفظي اقسام خو ټول پرېښو او لفظي کې بیا دوه پرېښوده طبیعي او عقلي یو لفظي وزي راوغه نو د په سر څه پیټی پروت و چې نور پرېږدي یو لفظي وزي رایي دا خو ترجیح بلا مرجع کوي اقسام خو ډېر دي که نه نو ټول ولې نه ذکر کوي ماته چې دا یو څه ذکر کوي او د ده تقسیم کوي د ده نه بحث تام کوي نور پرېږدي ولکه دا مقصود دی په متونو کې خلق مقاصد ذکر کوي غیر مقصود په متن کې نه ذکر کوي او شارح ذکر کوي چې مقصود د شارحینو تفصیلي تاني نو ځکه ټول اقسام ذکر علاماتینینو غرض د مقصود سره او مقصود اصلي په دلالاتو کې دلالت لفظي وضعي دی ولې ځکه مقصود د دلالت نه تعلیم او تعلم او تفهیم او تفاهم دی او تعلیم او تعلم او تفهیم او تفاهم على وجه العموم والشمول حاصلېږي په دلالت لفظي وضعي سره ځکه انسان مدني طبع دی مدني څه ته وایي مدني یعنی په طبیعت کې اجتماع مع بني نوعه پرته ده دې مدني طبع دی مدني د تمدن نه د تمدن وایي اجتماع مع بني نوعه ده او د په طبیعت کې اجتماع مع بني نوعه پرته ده دا ولې ځکه انسان کثیر الافتقار دی ډېر څیزونو ته محتاج دی او دا ټول حاجتونه د خپل ځان سره نه پوره کېږي دی یو محتاج دی په بقا د شخص کې بل محتاج دی په بقا د نوع کې په بقا د شخص کې محتاج دی اکل او شرب او لباس او مسکن او په بقا د نوع کې محتاج دی تزوج ته د بقا د نوع د نکاح ته محتاج دی ولې ځکه چې بې نکاح د ده نوع نه پاتې کېږي دی په خپله نه لنګېږي ځان له دی یوازې چې په خپله لنګ شي او بچي راوړي او که هلک نکاح کوي ښځې ته محتاج نه هلک هم بچي نه راوړي که هلکانو بچي راوړی که نه پوه شوې نو دې کونیانو به بلا بچي راوړي ښځه یې راوړي خدای دا استعداد پخه دی د
په بقا د نوع کې محتاج دی او دا ټول حاجتونه د خپل ځان سره د پوره کیږي نو لهذا ردی وجه نه چې د خپل حاجتونه د بني نوعونه پوره کوي نو په تمدن سره جمع کیږي او د هغې نه وروسته د دې په منځ کې تعلیم او تعلم جاري کیږي چې د ده په زړه کې کوم شی هغه به خپل مخاطب ته ښکاره کوي د مخاطب په زړه کې چې څه یا به ده ته ښکاره کوي دا باب د تعلیم او تعلم به پکې جاري کوي او تفهیم او تفاهم او دا تعلیم او تعلم او تفهیم او تفاهم په طریقې د عموما شمول سره چې ټول مقاصد ته شامل شي دا په دلالت لفظي وضع کې دی په دلالاتو په کتابت سره نه حاصلېږي ځکه فيه مشقت دی او په اشاراتو عقلیه سره هم نشي حاصلېدی ځکه عقول متفاوت دي د دې لپاره واحده طریقه اسهله الله وذکر دا دلالت لفظي وضعي دی واضح د الفاظ الله تعالی دی او ټول معنی مقصوده د انسان خدای ته معلومه وي علم محیط د هر معنی مقصودی د پاره لفظ وذکر یو معنی د معنی مقصوده ولا د وجه د لفظ نه پاتې نشو او بیا دغه الفاظ وعلم آدم الاسماء دلته ذکر د اسماء د امراتنا الفاظ ذکر د خاص د امراتنا عام دغه الفاظ د معنا موضوع له هغه علم خدای د آدم علیه السلام پس رکې واچو په دې کې الفاظ او دا فعل لکه څنګه چې آدم علیه السلام ته وشو او د دنیا ته راغی دا فعل خدای د په بچو کې کېو په ممارست او په خلط سره زامن د پلار د مون سره خلط چې د دې لپاره چې کوم لسان مقرر شي هغه دی پوش په خپل ژبه کې د دې حد راورسېد نو په دې دلالت لفظي وضعي کې یو معنا د معنی نه د وجه د لفظ نه نه پاتې او علم په معنا باندې صرف موقوف دی په علم بالوضع فهم د معنا د لفظ موضوعانه چې کېږي دا موقوف دی په علم بالوضع سوا د علم بالوزن په بل شي نه دی نو د دې وجه نه دا طریقه اسانه او خدای انسان سره احسان وکړ خلق الانسان وعلمه البيان دا دلالت لفظي وضعي ته اشاره ده نو دې مقصود په د سره تعلیم او تعلم علی وجه العموم والشمول حاصله ده دلالت عقلی لري کا دلالت عقلی لفظي او غیر لفظي ولی ځکه عقول متفاوت دي بعضې عقول به په دلالت عقلیو باندې پېږي بعضې باندې پېږي او تبعید یې لرې که لفظي او که غیر لفظي دي ولې ځکه تبایم مختلف دي د صرف دلالت لفظي وضعي پاتې شو چې په ده سره مقصود د انسان حاصلېږي دا مقصود بالبحث شو ځکه یې نور ترک کړه دلالت لفظي وضعي راواغست او د تقسیم ماتن وکړه اقسام ثلاثه والمقصود والدلاله الوضعيه لفظيه والدلاله اللفظي وضعي تعریف کړي ځکه د تقسیم ماتن اقسام ثلاثه ته کوي او تقسیم فرض تعریف نه اول به د دلاله لفظي وضعي تعریف وکړي او وروسته به بیا تقسیم کوي وهي كون اللفظ الموضوع ها بس آسان دی اوس پکې څه نشته دا په میر کې دا خبرې شوي ډېر شي